دوارو جهانو سردار میں پا خوب کی اولیدا وعلا رأسه ولحیته التراب گر مبارکم دا خورو ڈکدا او سر مبارکم دا خورو ڈک دے نما وطوی مالک یا رسول اللہ دا اللہ رسول سچل شوے دے پریشان ہے پا سر و پا گر دے دوڑی علوتی دے خور علوتی دے وی فرمائل قال شہدت قتل الحسین آنفن اسرالم حسین شہید شدہ غمیدان نرالم دا خپل بچی شہادت میں پدے خپل استرگو اولیدہ اے یہ زما امت زما بچی ملکو سمرا ظلم وشو اغما شم بچی سرا چی رسول اللہ مبارک پا پسینے پوری نیو اور رسول اللہ مبارک پا بویا دے میاش کے یو دیر عظیم ظلم شوی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسی سر یہ داغنو محضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دیر محبوب بچے واہ دا سی خکل بچے دا حضور پاک او دا سی نیازبین بچے چی دما پا خکل پیغمبر دیر قرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغا حدیث غال پاس درتا ہوں یو بی بی رالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا او پیغمبر علیہ السلام تا وی سیب یو خوب میولی دا او دیر خطرناک خوب میولی ویستا دا وجود نم یو وخرا پریکلا او زماغ پخپل غیق کی دولے کے واچو نو حضور پاک و تفرمائی رأیت خیرا ویتا خشتا خوب لی دلے دے انشاءاللہ او بیا سوئی تلیدو فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکونو فی حجرے کی ویدہ فاطمہ بچی کی گی او تبه د دیتوب خدمت کې ستا غیق کې برا غرزیږي دا خو کل خوب دی نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصد فاطمه بچیو شو حسین نو زیدہ غدائیتوب خدمت میں کہو نو مارا واغش پخپل غیق کے میں کیناو تاسو دان دازو لگے وچے حضرت حسین سوک شو دا پیغمبر مبارک دا لور بچے اغا بچے چی دا بی بی خوب اینی وستا دا وخی ٹوکلا دماغے کرا پریوتا دا حسین دا رسول اللہ مبارک دا وخی ٹوکلا شوا حدیث رسول اللہ مبارک نو یوزل دخلت یوما دا ٹکے موری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویوزل پا حضور پاک وردن نشم فوزعته فی حجره نماغ ما شمرا واغشتو دا رسول اللہ مبارک دیکھ کے مکین دا حسین ثم كانت من دی التفاتتن ویدا سی اخوا میو قتل ویچی بیا میں حضور پاک تو قتل فیضا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان الدموع ویچی میں پیغمبر مبارک تو قتل حسین پا غیق کے ناستے و دسترگونے اوخ کے بیدل زارو قطار رو رہا تھا دسترگو نے اوخ کے روانی دی حضور پاک مبارک قالت دا بی بی وی فقلت یا نبی اللہ بی ابی انت و امی مالکا مور پلار میں درنا قربان سو شو سچلو شو ما خود لنوصیرا واس حسین و غیق کی مدر تکینو دا خود خوشحالی خبر دا ستا خوخ نوصیری غیق کی مکینو نو سو شو چی دا تجار دا اوخ کنا دی یو شان ابرا روانی دی اللہ اکبر اللہ اکبر وی حضور پاک کو فرمائل چھے اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ہازا وستا امت بستا دا بچے وجنی ستا امت بستا دا بچے وجنی فقلتو هذا دا بچے دا دما خوخ بچے دا دما نیازبین بچے دا دما گران بچے هذا استفهام
دې کې دا فائدې دي. دا نیازبین، دا ګران، دا محبوب، دا خشته بچی چې ما غېږ کې دې به زما امت وجني. وی نعم. واتانی بتربه من تربته حمراء. وی تا ته خیب جبریل لاړ او سره خوره یې راوړه. وی دا هغه خوره ده چې کوم ځای به ستا دا بچی وجلې کې امت به وجي. هغسې وشوه زما، هغسې وشوله. په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچی چې په غېږ کې به کېنه. حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست، دغسې په منبر حضور پاک ناست. او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی؟ دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث. حارث د رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وطن ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبی و. د حضرت عباس رضی الله تعالی د حضرت میمونه خور و. د حضور پاک خینه و. دا د پیغمبر بچي، کم بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بچي چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي، تیندکونه خوري، کله ودرېږي او کله پریوزي. د هغې هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه وه. نو چې کوم ماشوم په منډه را رواني او نیکه سره یې مینه نو درس خوري، درس خوري چې زر و رسم زر خو نه شي راتلی. جومات کې را روان دي او درزونه خوري، یو درز بل درز بل درز. الله اکبر. د دواړو جهانو مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه یې راوچت کړل. یو یې په دې روڼ کېنو بل یې په دې روڼ کېنو او فرمایي وی صدق الله، زما رب رښتیا ویلي دي. انما اموالکم و اولادکم فتنه. ستاسو مالونه او ستاسو بچي غټه ازمایش دی. وی دا دواړه بچي مې ولیدل چې درزونه یې غوښتل مال راتل. وی ټینګ نشم نو ورپاڅېدم، روچت نه کړ او په غېږ کې مې کېن. تقریر یې ورته پرېښود. دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښود او دا مې کېنو. څومره ګران، څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا. او یو حدیث ته بل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي. عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه وی صلى ابو بکر العصر. حضرت ابو بکر صدیق ته مازدیګر منځ ثم خرج يمشي ومعه علي. مازدیګر منځ یو که بار روت علي رضی الله عنه وسره. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. دا بل مشر ورې حضرت حسن د ماشومانو سره لوبې کول، لوبې ماشوم کنه. فحمله على عاتقه. حضرت ابوبکر روچت کو پوګیا کېنه او سوي بأبي زما دې د پلار پر رب قسمي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي. قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی، د علي په شان نه دی. علي خندل. او بل حدیث کې سره راځي وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه، او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو. د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خله او شونډې او د حسن یو شان دي، او د رسول الله مبارک کونډې او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان. یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسې دې دوړو وسو فضیلت درته وي کې تاسو ته پته ولګي چې امت سونه ظلم کړي دي، څومره زیاتې کړي دي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه. دا نو سي په وګدل تکینول هغه مبارک اوګه چې دا غي قیمت نشتا، هغه برکتی اوګه چې دا غي قیمت نشتا، او دا خپل مسیح حسن په هغه اوګه باندې کینول دي.
نو یو سړی په لاره روانو نو د ماشوم ته وی نعم المرکب یا غلام اے لکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچے په ډېره عجیبه سورلې سورلې رسول الله لکه مرکب سورلی دی ډیر اعلی ډیر قیمتي ډیر مزیدار رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډیر مزیدار د سورلی زم خو شاه سوار ډیر مزیدار حضرت حسن دا بچیم چا پرې نه د یو ظالما یو خزو لمسول او زهر وته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو او دا د علی رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نه بره زما بچی حسن د رسول الله په شان دی د نیمه نه لاندې زما بچی حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی په ترمذی کې راځي حضرت انس وای سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوخ خدای رسول مینه نو چې د دواړو جهانو سردار به فاطمه کړه لاړ نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی را غواړه شاب خپل ځامن نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی را غواړه نو غیبه ولا راوستل نو فیشمهما ویزمهما الیه نو ځان ته به را پیوسکل دی سینې پورې جوخ به کړل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو مې دې کشمالو چې څنګه بنده بویم با ځان ته به یو ځای کل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ده او دواړه به بوی کړل بوی لیکن زمارونو د رسول الله مبارک امت دا عمر نه خو دیم شهیدان کړل حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت على ام سلمة ام سلمة ام المؤمنین دا باغی ور داخل شما وهي تبکی جاری ام سلمة جاری ما ورتوی فقلت ما یبکی سشد جاری ولی جاری قالت ام سلمة دا مسلمانانو مور ام المؤمنین فرمائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدا حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلى رأسه ولحيته التراب پسرو گرے دا خورو ڈکاو د دوارو جهانو سردار میں په خوب کې اولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب ګره مبارکم د خور ډکدا او سر مبارکم د خور ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په ګره دی دوړي الوتی دی خور الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرالم حسین شهید شد آغا میدان نرالم د خپل بچی شهادت میں پد خپل استرگو اولیدا اے چې زما امت زما بچی مړ کړ څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په پسینې پوری نه و او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونه خوت او رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ ابن زید وی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت وساجت نو د شپې حضور پاک لورل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء وی حضور پاک وته صادر پسخور کړي غیق کے سشیو کو پٹ صادر ولا ادری ما ہوا وی ما تپتا نو چې دا سدی فلما فرغت من حاجتی چې ما خپل ضرورت پورا کړ ما هذا الذي انت مشتمل عليه دا الله رسول صادر کې سپټ کړی
صادر دې پچا خور کړی دی فکشفه صادر یې لرې که فاذا الحسن والحسین علی ورکه نو دا دواړه ماشومان یې په غېږ کې کېنولي حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر یې پې خور کړی او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هذان ابنای و ابنتا ابنتی دا مې بچي دي او د لور بچي مې دي اللهم انی احبهما یا الله زما دا دواړه ډېر خوښ دي واحبهما تو سره مینه وکړي واحب ما یحبهما او چې دې سره څوک مینه کوي خدای ته هغوی سره مینه لیکن مینه ورسره وشوه که ظلم ورسره وشي ظلم هغه بچی چې رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران وي او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث دی قال لعلی وفاطمه والحسن والحسین علی او فاطمه او حسن او حسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چې دې سره چا جوړي د دوی سره څوک مینه کوي زما او سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به زه جنګ کوم څومره ظلم دوی سره لیکن دې کوفیانو ظالمانو شهید کړ دې کوفیانو ظالمانو شهید کړ یو ځل رسول الله مبارک د حضرت فاطمه د کور مخې ته حضرت ابو هريره وای نو التوي اسملوکا اگر روان کارشتا ما شوم دې کړ روان روان ته خوش تبه نه یعنی حسن نو وی دلک سات پس را منډ کړی نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وته یا الله زما د سره مینه د خدایا چې څوک د سره مینه کوي نو تم ور سره مینه کوه حضرت بر ابن عازب وی چې رسول الله مبارک وګ کړو او دعا وکړه اللهم انی احبه فاحبه خدای د سره زما مینه ده تو ور سره مینه وکي او عائشه بی فرمای وی خرج النبي صلی الله علیه وسلم غداتا یوسار وعليه مرط یو من شعر اسود شړیو دا ویختو شړی چې په خوا به خلکو جمع کې چولا اغوا راغی حسن ابن علی داخل بیا حسین راغی شړی کې داخل کړ بیا فاطمه رااله هغه هم شړی کې داخل کړه بیا علی راغی شړی په هغه خور کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کا الله تاسو پاک کړي دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه لیکن زمارونو دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې مو پورا وی بیا صادره چولیو پچا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دی وخت کې تاول را استدي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او پړول بي د زمکه تاراله ردینه مخکې زمکه ته نه وراله ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه غوښتل زمکه ته زمال اجازه راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورکړه افرشتره له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار زمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلقو غوښت چې راځه د یزید په مقابله دغه د کوفه خلقو شهید کړ بحثی کسانو بحثی په بحثی کسانو کې دعاو یا کسان شهیدان دعاو یا کسان چې هغه کې اهل بیت د رسول الله مبارک تقریبا 120 او باقی دون صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانه د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د غسر یو
نو هغه ته لکه څنګه چې څوک چاته یو تحفه ډالۍ پیش کوي نو عبید الله ابن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړ. حضرت انس وایي قال أتى عبيد الله بن زياد برأسه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شيء. قال أنس وقلت والله إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله. حسن صحيح روايته عبید الله ابن زیاد ته پکاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ. نو چې پیش یې کړ نو سره یو ډکیو یو چوکا وه په هغه چوکۍ د حضرت حسین دا پوزه داسې وه. وی خلک وایي دا څنګه ښکلی دی دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وایي دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نسی وایي نیازبین چوکا ورسره ده او د پیغمبر د حضرت حسین دا پوزه پې وایي. وی تا خلک وي دا ښکلی دی. حضرت انس وایي ما له غوسه راله ما وی لرې که چوکا ظالمه زما د قسم د الله په ذاتي چې ما رسول الله مبارک لېږلی چې دا پوزه یې ښکل کړې ده. دا ظلم وشو د پیغمبر مبارک د نوسي سره حضرت حسین او ممره وغوښته او مې شهید کړ. او ورته وایي د یزید بادشاهي به منې نه د یزید بادشاهي ناحقه ده ناجایزه ده. ولې ومنه تاسو سره استرا غوښتم ولې مرګ له یې راوغوښت او په بې دردۍ یې شهید کړه. زه افسوس کوم زمانو حضرت عثمان دې خلکو شهید نه کړ. چا شهید کړ چې ځان ته مسلمانان. حضرت عمر یې شهید نه کړ. حضرت علي شهید نه کړ. حضرت حسن یې شهید نه کړ. زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطرې د دنیا غټ غټ علما شهیدان کړل. نو زم کې دا ما اساس لکه را دي چې دا دومره غټ علما دي لا چې الله څنګه ور دي سپینګرو علما لره چې الله څنګه ور دي دا په یو دي کم را غورځيږي. بیا هم حضرت حسین له څنګه ور د پیغمبر نیازبین بچی له څنګه ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په دا ګورګړو یې وشته اس کم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو. اکم بدبخت چې بیا گورنر له په توفه کې پیش کړي سر. اکم بدبخت چې کاسه کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې په چوکا ولا پوزو او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او عقبان د خدای مسلمانان مسلط ګرځولي مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او اذا چې ورلما نو وی خلق به قد جاءت راغله مې چې دا څه دی وی چې سر موچت کړ یو مارو حیما اراغ او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسې په کاسه کې سر پیش شو د پسویمو کې باغمار نه و غیب بشو بیا به تی وت لا بیا به مار راغی په دې سرونو دا سرونه شیندلې پراتوره دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خودلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه باندې وت او غیب بشو بیا بر هغه صدا ول خدای په دنیا کې ورکړه خدای وتو خپل خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوز له غزار ورکړي د مرګ نه پس سر ته پرې کړي دي سر به پرې کېږي پرې شو او د پوز له غزار ورکړي دي پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی هغه د کوفی خلکو باندې تردنه پورې عذابونه زیره یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې د پیغمبر نوسې څوک شهید کی هغه معصوم بچي د
تاسو ولا خبره نو دیر ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دیر ورځ باندې شوی زیاتې شوی ډېر ظلم شوی